أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة سورة بلد مکی سورت تے نازل شیر رستو د سورت قافنا پینزد ارشم دے پا نزول کے مخ کی صورت کی د دریو ډلو تذکرہ وا نو په دې صورت کې د دې زمانه د مالدار تذکرہ کوي د دنیادار تذکرہ کوي مخ کی صورت کې زجر او تخویف نو دلته کې زجر ورکی آغا چاله چې آغا بیزای خرج کئی دعوت صورت بئی د کلی اصلاح یادا ہوا چې په صورت کې زجر دے آغا چالا چاغا بیزای خپل مال لگئی خلاصہ دا صورت بئی یو دا چے پدے طریقے بانے خلاصہ بئی چی صورت کے قوانین سلاسری دے اصلاح البلد دا پارا د کلی د اصلاح درې اصول درې قوانین پیش کړي یو دا چې د کلی مشر او جفاکشي دویم دا چې د کلی مال به په صحیح ځای باندې لګي او دریم دا چې په کلی کې د خلکو د اصلاح خلق بئی د کلی مشر با بد بد گنی او بیان د حق بکئی یا داو آیا خلاصے دا صورت کے دو شواہد پیش کئی پا مشقت د انسان بیا زجر ورکی آغا چالا چی آغا بیزای مال لگئی دارنگے زجر دے پا آغا چال ہم چی آغی دا اللہ دا قدرت نمانی یا دا اللہ علم نمانی ورپسے ترغیب ورکی آغا اعمال ہوتا چی آغا اعمال صالحہ دی آخر کے تخویف بئی او بشارت بئی لا اقسم بهذا البلد خبر دا سیندالا کسنگا چی دے خلق کو خیال لیں خلق وہی زمان مان لے
زه چې ورسره څه کوم نو زما اختیار دی. الله وایي داسې نه ده، مال ما درکړلی نو په هغه طریقه به یې لګی کوم چې ته ما ویلي. دی وایي مال زما دی، زما خپله خوښه ده چې څه پې کوم، په هر ځای کې چې لګوم، بدعاتو کې لګوم، په رسم و رواج کې لګوم، د شرک د پاره لګوم. مال را اخلم او هغې ته اور لګوم سیزمه، مال را اخلم او هغه دوړه کوم. الله وایي نه داسې نه ده، لا خبره داسې نه ده لکه څنګه چې د خلکو خیال دی. ته پابند دی چې تا کله دا ووې لا اله الا الله محمد رسول الله، نه ته د یو پابندۍ کې دننه راغلی، وس چې ته څه کوې نو هغه د هغې اصولو مطابق به کوې، کم چې ته الله ویلي د الله رسول ویلي. په دې صورت کې خلق مخکې غافل دي، مخکې صورت کې هم تذکره دغه سوا خلق په غفلت کې اخته دي. نو دلته کې وایي پاسا ترغیب دې دیتا چې ته پاسا ودرېږه، د خلقو اصلاح کا، خلقو ته حق مسلو کا. په دې صورت کې اهانت د حب مال و ذکر کوي او زجر هغه چاله چې هغه د دنیا سره مینه کوي، زجر هغه چاله چې هغه بې ځایه خرج کوي. مخکې صورت کې احوال د مکذبین او سابقین ذکر کړیو، نو دې صورت کې د دې امت معاندین زیدیان هغه ذکر کوي چې د الله حکم د الله د حکم خلاف ورزي کوي. نو لا اقسمو خبر دا سیندا لکه څنګه چې د خلکو خیال له اقسم بهذا البلد، قسم شاید کوم دا کله، قسم کوم په دې کله باندې، دا کله چې نو دا مکه، دا کله ده حرم، دا هغه کله ده چې مرکز د توحید ده. ابراهیم علیه السلام په دې کې یو مرکز جوړ کړو چې هغه ته کعبه ویل کېږي، مسجد حرام ویل کېږي. دا هغه ځای ده من دخله کان آمنا، څوک چې ورته داخل شو نو شو په امن. نو الله خبره داسې نه ده لکه څنګه چې خلکو خیال لري، انسان خیال لري وایي زه چې څه کوم نه زه آزاد یم. دلته کې د ازادۍ د غلامۍ خبره کېږي، دغه ازادي او غلامي نه د مراد، او ته یې غلام د الله، د الله د حکم پابند. یو سړی لګیا دی وایي زه د الله او د الله د رسول پابند او زه د الله منم د الله د رسول منم. چې ګوره وتا شکل ته ګوره، اعمال ته ګوره، ناغه داغه خلاف خبر اخکاری. نه چې سوي نو هغه د اخکاریم کنه، ستا عمل هغه به دا ښکار کوي چې او د الله بنده دی، ولې د الله په حکم باندې چلیږي، د پیغمبر په طریقه چلیږي. لا اقسم بهذا البلد خبر دا سینه د لګ څنګه چې خلکو خیال له قسم شاید کوم دا کله حرم مکه دا شاید کوم
وانت حل بهذا البلد یو معنی دا وانت حل بهذا البلد او ستا بیزتی په دې خار کې کوله کیږي دا خار دې دا امن سوچ دې خار ته داخل شو نو په امن شو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر شروع کړل د الله د وحدانیت د توحید او داغه بیزتی به کوله کیږي سوګ لګیا دي لار کې وتا اصلي خوري سوګ لګیا دي لپاس به ګندونه اچي سوګ لګیا دي نو بدرت وتوي کنزل وت کوي سوګ لګیا دي نو په ګټو یولي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره حرم کې مونږی کاو پدې کې مکه دا کافرانو مشرکانو هغه وې څوک نشتی یا پلان کیا او خامړه دا هغه پریمان یا دا هغه لره دا راوړي او دا په دوانه واچو پدې کې یو بدبخت پاسه دولان عاشه راوړ لره ده یا پریوان ده راوړ او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله سجده لاړ نو باندې لپاسه کېخو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشقت کې واچو ولې کله چې سړی پروت یا دومره غټ بوج په سړی باندې کېږي ناکله پاسې دی شي بیا پدې کې فاطمه رضی الله تعالی عنها اگر چې د عمر لحاظ سره وړکی دا لیکن همت الله رب العزت ورکړل او بیا همت بولی نه چې کله یو طرف ته د یو سړی پلاری بل طرف ته که هر څه چی که بادشاہان دي که توپونه دي که ټینکونه دي که نور څه دي ولته کې دا بچي په خپل پلار باندې ځان وجني دې ته نه ګوري په دې کې زما مرګ دی دې ته نه ګوري په دې کې زما نقصان دی نو راغلا سبد ردی کافرانو مشرکانو تم وې او هغه لره هغه اوچتوله خو نشو خو راخکې راخ کو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه واړو رسول الله صلی الله علیه وسلم سر راوچت کو او دغه ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره موکړي هغه په شو چې د چ سوې بس دا لګیدل لیکه اوس بکله کیږي نه کې وخت پکې ولګید بدر کې دقه کسان الله رب العزت تباہ و برباد کړو نو وانت حلم بهذا البلد اوستا بیزتی په خار کې کوله کیږي نور خلق په پامن باندې ژوند ته رہی سورته ماعون کی سورته قریش کې بنازي وآمنهم من خوف الله رب العزت دیل د يرنا امن ور کړل اطعمهم من جو او دیل د لوګینا خوراک ور کړل دې کې دی باندې خوراک خورول هر قسم خوراک الته ملاويږي بلځ کې الله وی یجب علی ثمرات کل شی د هر قسم میوه دغه حرم تر روان دي دلته سما استاد کلی د علاقه د ملک میوه وي دلته ما او ته ګرانه ملاوي الته کې چې ګوره نه الته بارزانه ملاوي نو حرم ده پاره کې خلق په امن او امان کې دي سوچ او ته داخل شو نو حکم داده چې دنه به سو وج نیم نه ستاد د سر دشمن ده ستاد د پلار د رور د نکاح وغیرہ د هغه قاتل له دی قاتل به دغه ځکه سزا نه ورکه اوازنه به وزي نال دغه سزا ورکو بیا رستو یکله دې زین وزي حکومت ته
نو هغه چې کله یو سړی جرم یې کړی نو دې ځنې به واخلي نو وبې باسي نو سزا ورکوي نو بار به بیا ورکوي وانت حل بهذا البلد او ستا بېزتي په دې ښار کې کولی کېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل بندوبست په کولی کېده مختلف واقعات دي مختلف خلکو وسس کړلی یو پیر راجم شیری په دارالندوه کې دا دارالندوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکو جوړ کړو د خپل خلکو د پاره چې موږ په دې کې راجم کیو او خپل یو میټینګ او خپل مشوره وکړو نو په دې کې دا لس قبیله وي لس مشران راجم شوی دي اصل یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم خاندان دی داغي په کې څوک نو یو بل سړی په کې راغلی یو بوډا د بوډا سړی په شکل باندې شیطان راغلی هغه کې ناشته وي ته زموږ خپل مشوره ده هغه تاسو چې کوم په مسله کې راغون شوی پای کې د سره زمل ګرم نو یې ځنو کینا مشر سړی تاسو ویل شو سپینګره مشر بوډای خبره شروع کړه ویالکا د دې سړی غم کول غواړي وی غم یې سره یو اور اوای خلې یو جیل ته واچوي په جیل کې بن کې کوټه کې بن کې یبا خلک مدبار خلاص شي ټولو خبره په دغه ما وکړه خبره چې هغه بوډا تر اورسید نه بوډا وی چې دې په کوټه کې تاسو بن کړي او د قام قبیله راشي نو خلاص به کی دنا نو تاسو بیا بس کوي وی واقعي دا خبره خدا بیا هم چاغ راشي او خلاصي دروازه پسې کولاوي هر څه چې دې زمونږ خاندان سړی دی اولې تاسو بند کړل په غیرت باندې پدې باندې ودرېګنو بیا به جواب وکي وینا جواب بیا نشو کوله وی بیا داسې وکي دا خبره منسوخ کړي بل دویمه خبره شروع شو وی چې دغه نکیږي نو بیا خو د کلی نشړل غواړي نو د کلی نه وباسو خبره بوډا ته راورسېده بوډا په جړا شو وی زه غریبم تاسو به وباسئ زما کلی ته براشي زما د کلی خلک به ځان سره ملګری کی او بیا به په تاسو باندې چړایو کی او تاسو باندې به حملو کی خلک یې لکه دا خبره خوب وي خوي منګش کې د کیل نو یو سوال دی وزالم ډله جوړه کی او بیا موږ باندې حملو کی دام نه راخو درېمه خبره سب کار ده د قتل پکار دی بل لاري نشتی ګناله خبره رااله ویاو بل علاج نشتی دغه علاج دی دا قتلول غواړي ختمول غواړي اسمه کې دی پاک شي یا خبر حواله کېدا ویزا چې خبر داسې شوه نایت تاسو بشي تاسو زورور یې لګوري تاسو یې مړ کړئ آیا موږ دا دشمنیان په سر نه لو بلته وی وینا موږ دا دشمنیان په سر نشو واغسته خبر رااله بوډا تا بوډا وی دا سو کوي په یو تن باندې اړوي ټول را جمع شي په یو ځای سوانان را جمع کوي دا مشران به وسري په یو پیر په عملو کوي په یو ځای مړ کوي په شریک باندې قوم هغه دشمنی د ټولو سره کولای نشي خون باب غواړي نو خون باب ور کوي روغبو کوي او دا خبره خدا وخت یو ټاکو ایا پلان کې ورځ باندې پلان دا بکو رسول الله صلی الله علیه وسلم تم خبر میلاو شو اسمان نه وی خلکو داسې کسب داسې مشوره کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ باندې علی رضی الله تعالی عنہ په خپل کور کې پاتې کو اپ خپل مای او کم امانتونه چې هغه ته حواله کړو دا بور کې بیا راځي او خبر وشوا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ غاری سور تلاړ او د غاری سور نه بیا مدینه تلاړ
وانت حلم بهذا البلد او ستا بیزتی په دې خار کې کولای کیږي ستا وینا په دې خار کې جایز ګڼل کیږي وانت حلم بهذا البلد یومانه بلد وانت حلم بهذا البلد او تبا دې کې ترا کوزيږي خلق بتا دې کې نو باسي او بیا به دې کې ته د فاتح په حیثیت باندې راځي مکه ما تفتح کې دا څومره مخکینی خبره ده 15 سورت ته دا مخکنا الله رب العزت ویلی وانت حلم بهذا البلد تبا خار ته واپس راځي یو پیری با تو استکیږي د خارنا او بیا به واپس راځي د خار ته د یو فاتح په حیثیت باندې برازي ایو معنا بګه بلدا وانت حلم بهذا البلد او ستاره پارا حلال وشي په خار کې جنگ جګړه په خار کې حرام ده څوک نشي کوله لیکن ستاره پارا لګ وخت د پارا به جایز شي نو تب راشه د یو جرنیل په شکل باندې ستا سره بلخ کری او ته ورازي د یو فاتح په حیثیت باندې بداخليږي نو ستا پارا جنگ جګړه حلال شي په خار کې و والد و ما ولد او پلار گوا دی وا چې زه ګولې دي دا اولاد و والدین پلار گوا دی وا چې الله پیدا کړلی الله چې څه پیدا کړلی هغه گوا دي څنګه پلار ګورا او اولاد ګورا د پلار د زوی سره څومره مینا محبت ته نو دا پلار گوا دی و ما ولد او عام مخلوق گوا دی څومره انسانان دي دا ټول گوا دي لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا پیدا کړل موږ انسان په مشقت کې انسان په مشقت کې پیدا ده د دنیا کې دیو مهنت کوي مشقت به کوي تکلیف به تیری مخکې ویلو یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی اے انسان ته تکلیف تیرے هر څه چې خو تکلیف خو تیرے کنا د مرګ پورې تیرے نو داسې تکلیف تیر کا چې سبا دې پکار راشي دا هغه تکلیف سره به مخامخ کېږي اوبه ته معلومیږي دا هغه بدل کول کېږي نو داسې تکلیف تیر کا چې هغه دې سبا پکار راشي نو لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا پیدا کړل موږ انسان په مشقت کې مشقتونه د دنیا دا برازي مشقت ته مهنت ته شرعي مشقت مهنت بکې انسان باندې بعضی کارونه خو دې شوی دي کم چې بعضی ظاهري شیزونه دي مونږه ګورو مونږ ته اسلام وایو دین وته وایو یوازې دین دانو سره مونږ دې روزه ده حج دې زکات ته دا بعضی کارونه دي دام د مشقت کارونه دي مونږ ګران کار دی روزه ده حج دې ګران کار دی زکات ته ورکول امدا ګران کار دی مال نه سره صبرول ګران کار دی لقد خلقنا الانسان فی کبد نو دا مشقت دا برداشت کې دا به تیرې خو یوازې دا دین نو دین ورپسې رستو ذکر کوي یتیما ذا مقربا او مسکینا ذا متربا اطعام فی یوم ذی مسغبا فک رقبه دا خبره ذکر کوي معاشره کې د الله د حکم مطابق بتزا ژوند تیرې غریب سره بستا امدادي یتیم سره هغه سر بلاس راکاږي مسکین دی نو داغه سره امداد داغه سره داغه خیر خوایي دا ټول خبره ژوند تیرول دا د پیغمبر په طریقې باندې تیرې دا نه چې یوازې مونږ یو خبر د اخلاص پورې وته ده نه دا چم گاون سره وخت بسنګ تیرې ستاب گاونی ستا سره به مور او پلاری ستا به اولادی ستا به رونه خویان دي ستا به قام قبیلې د دې سره به ژوند څنګه تیرې تبع غستل خرڅول کې غستل خرڅول به تاخلی ما خرڅې به نه بسنګ کې تبع نوکری کې ستا به څوک نوکرانی دا ټول طریقې ژوند دا په دین کې په شریعت کې دا موږ ته موجود دي موږ صرف دین ستوایو یو سړی بس راغی منځیو کو دا خسړی را پنځټه منځ گزار دي پنځټه ما منځ گزار دي منځ کوي لیکن گاونډي ته تنگ ده
پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی جهنم ته وځي. زبست الله رب العزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي.